السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې په وطن باندې یو ورور یو ویډیو راښکاره کړه په دا کې یو مولوي صاحب بیان کړی و د هجراګانو په باره کې چې بعضې خلک دي دغه هجراګان په تبلیغ کې بیایي او دغه هجراګان بیا په محراب کې ولاړې موږ ته بیانونه کوي موږ ته دین ښیي آیا موږ به دین د دغه هجراګانو نه زده کوو مولوي صاحب ښې خبرې کړې ولې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجراګان د کورونه بند کړي دا خو څه کوي چې ته جماعتو ته بیا او بیانونه پکوي که چیرې واقع اجرا وي بیا خو یې جماعت ته تګ د نارینهو سره تګ او دعوت تبلیغ کول دا د فتنې سبب دی که چیرې واقع اجرا وي په مسله باندې به سر خلاص اوس موږ هجرا نه پیژنو چې هجرا څه ته وایي شرعي مسله کې هجرا و هغه چا ته ویل کېږي چې ذکر او فرج دواړه ولري یعنې د نارینه کومه اله ده هغه هم لري او د زنانه کومه اله ده د امتیازو هغه هم ولري و دې ته هجرا ویل کېږي بیا په شریعت کې و دې ته کتل کېږي چې اوس دی اول بولې در کم ځای کوي که چیرې بولې اول د ذکر وکړي در نارینه در الین بیا د نارینه په حکم کې دی دې ته هجرا نه ویل کېږي دې ته نارینه ویل کېږي که چیرې در فرج نه بولې وکړي بیا د زنانه په حکم کې دې ته زنانه ویل کېږي دې ته هجرا نه ویل کېږي دویمه مسله په دا کې دا ده که چیرې د دوار نه بولې کولې دا بیا په چیش کې شمارل کېږي یعنې اوس د ذکر نه هم بولې کوي او د فرد نه هم بولې را روان بیا په شریعت کې و دې ته کتل کېږي چې اول بولې در کمې ورایي که بولې اول در کمې وراغلې ولې یعنې د ذکر نه راغلې وی نارینه سولو که چیرې در فرد نه بولې رالې بیا زنانه سوه دا مسلې مخکې در بلوغ ولې چې د بلوغ نه مخکې دا شرایط دي د دې هجراګانو دپاره د بلوغ سمابات کې که چیرې یو بل چا صحبت ورسره وکړي په دا صحبت باندې دغه هجره حامله سولو بیا خو ظاهره خبره ده دا زنانه ده یا د زنانې ناجوړي ورته راغله په میاشته کې حیض ورته راغلی دا ناجوړي ورته راغله بیا د زنانې په حکم کې بیا دې ته زنانه ویل کېږي هجرا نه ویل کېږي نه نارینه ورته ویل کېږي او که چیرې د دې سره طاقت شیان خو دواړه لري هم ذکر لري هم فرد لري لیکن د نارینه په اله کې دومره طاقت وي چې بله ښځه برالبوی سي حامله کوی سي و دې ته بیا نارینه ویل کېږي هجرا نه ویل کېږي او که چیرې د دواړو نه بولې راځي په یوه پیره سره راځي او دې ته بیا خنثی مشکل وایي دغه هجرا ورته وایي بیا په شریعت کې د نارینهو سره د ده آمد او ربط بند دی بیا پر دغه باندې د اجرا حکم صادریږي او نن سبا چې او بل دغه یوه مسله په دې کې هم شته که چیرې نه ذکر لري او نه فرد لري نه د نارینه اله نه د زنانه اله لري او دا هم خنثی مشکل دی د هجرا په حکم کې دی دا هم بیت په دې باندې سر خلاص او نن سبا چې اکثره هجراګان موږ ورته وایو د دې دپاره یوه اله یعنې په زوره باندې ځان ته هجرا لقب ورکړی د نارینهو رقم د زنانهو رقم کالي اغوندي د زنانهو رقم لباس اغوندي د زنانهو رقم یې ځانونه جوړ کړي وي دې ته بیا متخنثین ویل کېږي په زوره ځان هجرا جوړول په زوره ځان نرښځی جوړول که چیرې واقع د دې دپاره دغه دوې هلې ولې کوم چې ما ذکر کړی که د خنثی مشکل په حکم کې راتلی بیا خو باید په خپل کور باندې کښېږدي خپل ذکر کوي خپل اذکار کوي او نو دغه رقم اجراګان چې دي هغه ته دعوت وچل او که چیرې نارینه په حکم کې دی بیا بل ته تبلیغ هم کوی سي د الله په لاره کې تللی سي باید داسې ژر بندیز نه ولګوو
څوک د الله و لارې ته راوبولو د الله تعالی د لارې بند نه کړو داسې ژر حکم نه ولګوو لیکن په دا کې دوه اجراګان دي چې یو شکل صورت بالکل د نارینه دی د شکل د صورت سره نارینه معلومیږي او بل د زنانې طرف ته مایله دی لیکن که چیرې د زنانې په حکم کې باید بیا په تبلیغ کې ولاړ نشي بیا په تده خورا نه کړي که چیرې د نارینه په حکم کې بالکل شرعاً اجازه شته چې دعوت او تبلیغ دین د نورو پورې ورسوي